أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد لهم دار السلام عند ربهم وآمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. زما قابل صد احترام مشرانو کشرانو ورونو، زموږ ستاسو زندگی په دې دنیا کې دا یو مختصره زندگی ده، دا یو ختمیدونکې زندگی ده، دا د یو سفر حالات دي. دا الله رسول فرمایي چې تاسو په دنیا کې داسې زندگی تیروئ لکه تاسو چې د سفر په حالاتو کې یاست. که چیرې په دنیا کې یو کس له خپله کوره سه و بل طرف ته سفر کوي، د سفر په حالاتو کې دی له ځان سره پرشان نه اخلي، د کور ټوله کډه د ده نه وي په شا، بلکې هغه د ضرورت شی چې ده ته په سفر کې د هغه شي ضرورت وي، صرف هغه شی دی ورسره اخلي چې صرف بیرته تر کوره پورې ځان راورسوي. نو د الله رسول فرمایي چې تاسو په دنیا کې زندگی داسې تیروئ لکه یو مسافر، ځکه د مؤمن دپاره دار اصلي چې ده هغه جنت ده، او د کافر دپاره دار اصلي هغه جهنم ده. نو موږ تاسو چې دلته زندگی تیرو، دا زندگی به په داسې سوچ و فکر باندې تیرو چې له موږ تاسو سره به شپه او ورځ دا چورت وي چې موږ تاسو به له دې فاني دنیا څخه و هغه اصلي زندگی ته موږ تاسو بیرته رخصتیږو. الله تعالی په قرآن کریم کې فرمایي والله يدعو الى دار السلام. الله تعالی انسان و دار السلام ته، دار السلام چاته ویل کیږي؟ هغه جنت ته ویل کیږي. الله تعالی انسان و جنت ته رابولي. والله الله تعالی يدعو انسان رابولي الى دار السلام. د سلامتیا ځای کوم ځای ده؟ د سلامتیا ځای له تکلیفو، له زحمتو، له غمو، له پریشانیو څخه خلاص دی، هغه جنت. او جنت څنګه ځای دی؟ نن به د دې حالات بیانو چې الله تعالی څنګه جوړ کړی دی او څنګه شایست په دې کې دی. د الله رسول فرمایي چې په جنت کې 100 درجې دي، د هرې درجې په مابینځ کې دومره فاصله ده لکه مځکه و اسمان، او تر ټولو لوړه درجه چې ده هغه جنت الفردوس ده. جبرائیل علیه السلام چې کله اسرائیل علیه السلام چې کله رالی د ابراهیم علیه السلام څخه روح اخلي، ابراهیم علیه السلام ته یې وفرمیل چې ای ابراهیمه ته الله تعالی و ځان ته وربولي. ابراهیم علیه السلام پوښتنه ځینې کوي چې ای اسرائیل ستا د خبرې مطلب څه شته؟ اسرائیل ورته وایي چې زه د الله تعالی له جانبه څخه راغلی یم، ستا روح اخلم، ستا روح قبض کوم. ابراهیم څنګه الفاظ ورته وایي؟ هل رأیت خلیل یقبض روح خلیل. تا داسې تر اوسه پورې لیدلی دي چې یو خلیل دی د بل خلیل روح اخلي، یو دوست دی له بل دوست څخه روح اخلي؟ الله تعالی خو ما ته خلیل ویلی دی، ما ته خپل دوست ویلی دی، او له خپل دوست څخه بیا څنګه روح اخلي؟ داسې خو تر اوسه پورې نه ده پیښه سوې. اسرائیل علیه السلام د الله تعالی په حضور کې د خبره پیش کړ چې ما ته خو ابراهیم داسې وایي چې یو دوست له بله دوست څخه روح نه اخلي، د هغه روح نه قبض کوي. الله تعالی ورته فرمایي اسرائیل ته چې ته ورسه ده ته پیغام پرېږده، هل رأیت خلیلا یکره لقاء خلیلی. ابراهیم ته ووایه چې آیا تا تر اوسه پورې داسې لیدلی دي چې یو دوست د بل دوست له ملاقات څخه انکار کوي؟ نو ابراهیم خو الله تعالی و خپل دیدار ته غوښتی، ورته وایي چې ای ابراهیمه ته ما ته داسې مثال پیش که چې یو ملګری دی بل ملګری غواړي د ملاقات دپاره، زه ستا د ملاقات دپاره غواړم، او هغه ملګری بیا له هغه څخه له ملاقات څخه انکار کوي. نو ابراهیم علیه السلام په دې وخت کې پوه شو چې زما د مرګ نیټه رانږدې سوې ده، الله تعالی ما و خپل ملاقات ته ورغواړي،
نو اسرائیل علیه السلام تی ویل عجل عجل فقبض روح الساعه، زما روح زر زر قبض که چې زه د خپل خلیل و ملاقات ته ولاړ سم. نو اسرائیل علیه السلام د روح قبض کو، د ابراهیم علیه السلام ملاقات له چا سره وصول؟ الله تعالی سره وصول. په دنیا کې قانون هم دا دی چې کوم کس د الله تعالی ته ډیر محبوب وي، هغه د مختصره زندگی د الله تعالی په اوامرو او په نواهیو کې راتېره کړي، د الله تعالی اوامر یې منلي وي، له نواهیو څخه یې ځان ساتلی وي، هغه کس بیا له مرګ څخه هیڅکله هم نه بیریږي. هغه کس بیا و مرګ ته مرحبا وایي. په اولیاء الله کې یو ولی حضرت خواجه باقی بالله رحمت الله علیه فرمایي چې کله به دته د یو چا د مرګ خبره راله چې پلانکی کس مړ سوی دی، ده به په جواب کې ویل چې الحمدلله، په دې خاطر باندې چې الله تعالی د دنیا له مصیبت څخه خلاص کو، د دنیا له پریشانیو څخه اخلاص کو، د دنیا له مصیبتو څخه اخلاص کو، نن د الله تعالی و دیدار ته ورلی. ځکه الله تعالی فرمایي والله يدعو الى دار السلام، الله تعالی و خپل بندگان چې مؤمنان دي هغه و دارالسلام ته رابولي. د دارالسلام مطلب دا دی چې هغه جنت دی. نو چې کوم کس رابطه له الله تعالی سره وي، الله تعالی ته محبوب کس وي، په هغه باندې چې کله د مرګ آواز وسي، هغه په جواب کې دا وایي فزت ورب الکعبه، زما دې د رب په کعبې باندې قسم وي چې الله تعالی زه کامیاب کړم. الموت حسره یوصل الحبیب الى الحبیب، مرګ خو یو پل دی، په دې پله باندې د حبیب ملاقات له حبیب سره کیږي. نو له الله تعالی سره چې د خپلو محبوبینو ملاقات کیږي، هغه څه وخت کیږي؟ هغه په هغه وخت کې کیږي چې کله دا مرګ راشي پر انسان باندې. ځکه د الله رسول په بل حدیث کې فرمایي تحفة المؤمن الموت، د مؤمن دپاره مرګ چې د یو تحفه ده، ځکه دا یو داسې تحفه ده چې د دې تحفې په مقابل کې الله تعالی و انسان ته خپل دیدار ورکوي، خپل ملاقات ورکوي. او د حضرت عیسی علیه السلام په باره کې الله تعالی فرمایي والسلام علی یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا، دی وایي سلامتی دی وي پر هغه ورځ باندې، پر کومه ورځ چې الله تعالی زه پیدا کړی یم، او پر هغه ورځ باندې چې په کومه ورځ باندې الله تعالی زه مړ کړی یم، زما د مرګ ورځ، او پر هغه ورځ باندې چې زه بیرته له الله تعالی په حضور کې پیښیږم. نو موږ تاسو ته پکار ده چې موږ تاسو په دې مختصره زندگی کې د آخرت فکر وکړو. حضرت ابو هریره رضی الله عنه یو شاګرد دی، د سعید په نامه باندې دی. یو وخت له ده سره ولاړی و بازار ته، خپل استاد محترم حضرت ابو هریره رضی الله عنه سره ملګری دی چې کله یې په بازار کې شیان واخیستل، تر شیانو اخیستو وروسته بیا حضرت ابو هریره لاس پورته کوي، دعا وکړه چې الله تعالی دې ما او تا په د جنت په بازار کې هم سره یو ځای. حضرت سعید رضی الله عنه حیران سو، دا یو تابعی دی. هغه ورته وایي چې ای ابو هریره، ای استاده، آیا په جنت کې به هم بازار وي؟ موږ خو داسې اورېدلي چې په جنت کې خو هر شی مفت میلاویږي، او په بازار کې خو شیان په پیسو باندې وي. حضرت ابو هریره رضی الله عنه ورته فرمایي چې په جنت کې هم بازار سته، په جنت کې به هم شیان پیدا کیږي، لیکن د جنت بازار بیا دا رقم ته نه دی لکه د دنیا بازار چې په هغه کې به بیا مفت شی نه پیدا کیږي، په هغه کې به بیا تا ته شی په پیسو باندې درکوي. نو د هغه جنت د بازار مثال ابو هریره ورته پیښوي چې هغه داسې بازار دی چې په هغه بازار کې به ټول شیان مفت میلاویږي. د الله رسول فرمایي چې الله تعالی چې تر ټولو کمه مرتبه، چې تر ټولو جنتیانو په مرتبه کې کم جنتي وي، هغه ته به الله تعالی څومره انعام ورکړي. وایي دغه جنتي چې تر ټولو اخر و جنت ته داخلیږي، یي مؤمن
لیکن د ګناو په خاطر باندې الله تعالی دی و جهنم ته ورچولی. کله چې دی د جهنم و مابینځ ته ورولویږي هغه د جهنم اور به دی وسوځي، دی به الله تعالی ته سوال وزاری شروع کړي چې یا الله له دې جهنم له مابینځه سما وباسه، له دې مابینځه زما یو څه څنګ ته که د جهنم پر یو کناره باندې ما کښېنوه. نو الله تعالی به ورته وایي چې ای بنده داسې نه چې بیا په دې خبره کې ته له ما سره خلاف ورزي وکړې، له جهنمه به دې راوباسم، د جهنم پر یو کناره باندې به دې کښېنوم، له هغه وروسته به بیا وعده خلافي نه کوې. دی وایي یا الله ما له تا سره وعده ده، بیا به زه وعده خلافي نه کوم، صرف مې د دې جهنم له مابینځ څخه وباسه، دلته پر ما باندې ډېر سخت حالات. نو الله تعالی به دغه بنده د جهنم له مابینځ سره راوباسي، د جهنم پر یو کناره به یې کښېني. چې یو څه وخت پر هغه کناره باندې کښېني بیا به الله تعالی ته سوال وزاري شروع کړي چې یا الله له دې کنارې څخه مې لږ لرې کړه، هغه د جهنم تاو، هغه د اور چې کوم تاو دی هغه پر ما باندې لګېږي، هغه هم نسم برداشتولی. الله تعالی به ورته وایي چې تا خو له ما سره وعده کړې وه، زه به د وعدې خلاف ورزي نه کوم، نوره تمنا به بیا نه کوم. دی ورته وایي یا الله بله وارې بیا دا وعده در سره کوم، صرف مې یو څه له دې ځای څخه لرې کړه، بله وارې بیا بله تمنا نه لرم، بل خواهش مې نسته. نو الله پاک به د جهنم له کنارې څخه لرې کړي و داسې ځای ته به راسي چې هلته به جنت هم ویني او جهنم به هم ویني، چې یو څه وخت دورې انتظار وکړي، له هغه وروسته به بیا الله تعالی ته سوال وزاري شروع کړي. الله تعالی ته به ووایي چې یا الله دا جنت دروازې ته خو مې یو وارې ورنږدې کړه چې دا جنتیانو ته خو یو وارې وګورم، دا جنتیان مې نه دي لیدلي. الله تعالی به ورته فرمایي چې تا خو له ما سره وعده کړې وله چې دویم وارې به زه بیا په وعده کې خلاف ورزي نه کوم، او اوس دې بیا د جنت ته دروازې سوال وکړو، او چې د جنت و دروازې ته دې بوزم بیا به د جنت ته داخلېدو سوال کوي. دی وایي یا بیا بل وارې د وعدې خلاف ورزي نه کوم، صرف مې یو وارې د جنت دروازې ته بوزه چې د جنتیانو حالات وګورم. نو الله تعالی به په خپل فضل و کرم باندې له دې ځای څخه بیا بوزي و چاته و د جنت دروازې ته به یې بوزي، چې کله هلته یو څه وخت انتظار وکړي، تر انتظار کولو وروسته به بیا الله تعالی ته وایي چې یا الله دا جنت ته خو مې ور داخل کړ. الله تعالی ورته فرمایي چې بیا دې د وعدې خلاف ورزي وکړل، تا خو ما ته ویلي و چې نور تمنا او نور خواهش به زما نه وي. ګوره دا هغه جنتي ده چې تر ټولو آخر و جنت ته داخل سوی وي، لیکن په دنیا کې یې کلمه ویلې ده، ګناوې ځینې سوي دي، د هغو ګناو سزا الله تعالی په جهنم کې ورکړه. نو چې دی الله تعالی ته دا خبره پیش کړي چې یا الله ته خو ارحم الراحمین ذاتې او رب العالمین ذاتې، د ټول عالم دپاره د رب د هغه ساتونکی او پالونکی، تر تا مهربانه بل ذات نسته. نو الله تعالی به دی و جنت ته داخل کړي، چې کله یې جنت ته داخلوي نو الله تعالی به ورته فرمایي چې تا ته په جنت کې څومره مځکه درکړم، ته په څومره جنت باندې خوشحاله یې. نو دی به ورته وایي چې په دنیا کې خو د ده په ټوله زندګي کې چې به ده ډېر کوشش وکړو، ډېر تکلیفونه به وکړو، رښتیا او درواغ او کاربار او هر څه سره ګډ وډ عبادت پاته، صرف موږ تاسو کې تکړه کس هغه دی چې صرف د ځان دپاره یو سایه پیدا کړي، خپل ځای پیدا کړي بس. لیکن الله تعالی به ده ته وایي چې زه به تا ته دومره جنت درکم چې د هغه اندازه د مځکې چې څومره کوره ده، د مځکې د کورې مطابق د هغه مقدار اندازه جنت به زه و تا ته درکم. نو دا جنتي به ورته فرمایي چې یا الله اتستهزئ بي وانت رب العالمین، یا الله ته له ما سره ګپه کوې چې ته ما ته دومره جنت راکوې چې هغه جنت د ټولې دنیا مثال لري. ګوره دا تر ټولو اخرنی کس ته چې جنت ته داخلیږي. دی ورته فرمایي چې یا ارحم الراحمین اتستهزئ بي، آیا ته له ما سره ګپه کوې وانت رب العالمین، او ته خو رب د ټول کائنات وې. نو الله تعالی به ورته فرمایي چې زه له تا سره پسخن نه وم، زه له تا سره ګپه نه کوم، زه به تا ته دومره جنت درکم چې د هغه جنت مقدار او د هغه اندازه دومره وي لکه د دې ټولې دنیا مځکه چې ده.
نو دا د هغه کمزوري جنتي چې تر ټولو اخر و جنت ته داخل سوی دی، دا د هغه مقام دی. نو د جنت دپاره د الله رسول فرمایي چې د جنت د مرتبو دپاره 100 مرتبې جنت لري، 100 مرتبې. په 100 مرتبو کې تر ټولو کمه مرتبه او کم جنتي ته ورکول سوی دی، هغه دومره جنت ورکول سوی دی لکه د مځکې د دنیا چې څه مځکه ده، څومره حصه، څومره ملکونه پر دې باندې پراته دي، دا به د هغه ادنا جنتي مقام وي چې دا به یو جهنم ته هم داخل سوی، ګناهونه یې په دنیا کې کړي وي، لیکن صرف یو کلمه ویلې ده چې لا اله الا الله محمد رسول الله. الله تعالی دې زموږ ستاسو اخره خاتمه په ایمان باندې. نن خو موږ تاسو ته په دنیا کې نه معلومیږي چې دا به یو جنتي ته او دونه په پای کې او اخرنی جنتي چې له جهنم سره راوایستل سو، بیا الله تعالی ور داخل کو دې جنتي ته الله تعالی دومره جنت ورکو لکه دا ټوله مځکه د دنیا. زموږ ستاسو سوچ او فکر خو په دې شي باندې کار نه کوي، لیکن د دې دپاره به یو تاسو ته عجیبه یو کوچنی مثال پیش کړم. په دې مثال کې ستاسو چورته وي، بیا به هغه جنت و تاسو ته غټ نه معلومیږي، په هغه باندې د هغه په حقیقت باندې مو سر خلاص. نو علما کرام فرمایي چې عالم آخرت، عالم جنت و دې دنیا ته داسې مثال لري لکه یو ماشوم چې د مور په نس کې وي. ماشوم چې کله د مور په نس کې په ده کې الله تعالی روح واچوي، الله تعالی و ده ته زندگی ورکي، نو د ده خو دا خیال ده چې تر دغه بل غټ عالم نسته. د ده خو ټول سوچ او فکر دا وي چې د مور په نس کې دا بچی پروت وي او ده ته الله تعالی روح ورکړی وي. د ده خو دغه خیال او سوچ او فکر ده چې تر دې بله غټه دنیا نسته. لیکن هغه بچی چې بیا کله و دنیا ته راسي او بیا د دنیا په حقیقت باندې پوسي، بیا د دنیا پراخوالی ملکونه باچیانې ور معلومې سي، بیا خو هغه د مور نس و ده ته یو شی هم نه معلومیږي. تاسو اندازه ولګوئ د مور د نس اندازه به څومره وي او بیا و دنیا ته مثال ولګوئ، دا ټوله دنیا څومره ده. نو چې کله دی و دنیا ته راسي، بیا هغه د مور نس ته چورت وایي چې ما د مور په نس کې 4 میاشتې زندګي تېره کړې ده او ما ته تر ټوله غټه دنیا هغه معلومېدله. لیکن نن چې د دې عرضي دنیا ته رالم، بیا خو هغه هېڅ شی هم نه ورته معلومېږي. نو علما کرام د عالم آخرت مثال هم داسې پیښوي. په جنت کې به الله تعالی تر ټولو کمه مرتبه، تر ټولو هغه په درجو کې چې کم وي، یو جهنم ته عمر داخل سوی وي، هغه جنتي ته الله تعالی دومره جنت ورکوي لکه دا ټوله مځکه. نو الله تعالی دې موږ تاسو ته توفیق راکړي چې موږ تاسو د آخرت دپاره سوچ او فکر پیدا کړو، دا هغه جذبه دی الله تعالی په موږ کې پیدا کړي. نو د الله رسول فرمایي چې د جنت 100 درجې دي او تر ټولو کمه درجه د یوې درجې او د بلې درجې په مابینځ کې څومره فاصله ده، فاصله دومره فاصله ده لکه مځکې سوي نسي بیا تر اسمانه پورې. او د الله رسول فرمایي چې کله تاسو دعا کوئ او په دعا کې له الله تعالی څخه خواست کوئ، خواست ته جنت الفردوس کوئ. جنت الفردوس بیا په جنتو کې تر ټولو هغه اعلی جنت چې دی هغه جنت الفردوس دی. د الله رسول فرمایي چې الله تعالی هغه په خپل قدرت باندې جوړ کړی دی. په هغه کې چې کومې درختې ایښي دي هغه الله تعالی په خپل قدرت باندې ایښي دي، او په هغه کې چې کوم نهرونه دي هغه الله تعالی په خپله جاري کړي دي. او له جنت الفردوس څخه و دا نورو جنتو ته چې کومې اوبه را روانې کوم شیان چې دي هغه ټول له جنت الفردوس څخه ورته راځي. نو تاسو چې سوال له الله تعالی څخه کوئ د جنت الفردوس سوال کوئ. نو دا حضرت ابو هریره رضی الله عنه شاگرد چې کله یې له ده څخه پوښتنه کړې وه د بازار ده چې په جنت کې خو بازار څنګه وي، د دنیا بازار خو دا رقم ته دی چې هلته خو شیان پر پو باندې پیدا کېږي، او د جنت بازار څنګه دی؟ ابو هریره اوس د جنت د بازار اعلان ورته کوي، د جنت بازار ورشئ چې ما له محمد رسول الله څخه اورېدلی دي چې الله تعالی به په جنت کې یو د جمعې په ورځ باندې لکه دلته چې د جمعې بازار یا اتوار بازار ورته ویل کېږي چې تر عامو ورځو په دغو ورځو کې د جمعې په بازار یا د اتوار په بازار کې شی هم ارزانه وي، او هر سړی کوشش کوي چې اتوار بازار یا جمعې بازار ته ولاړ شي ځکه هلته سیل لګېدلی وي.
نو الله تعالی به په جنتیانو باندې د جمعې په ورځ باندې غږ وکړي چې ټول جنتیان له خپلو ځایو څخه راوځئ و پلانکي مقام ته راسئ. هلته به الله تعالی د جنت یو بازار تیار کړی د جمعې په ورځ باندې، د جمعې بازار به وي، او په دې بازار کې به دومره داسې شیان پراته وي چې کله جنتیان ورته راسي و دا دوکانو ته ګوري، په دوکانو کې دا دوکانونه به ټول له شیانو څخه ډک وي، او په هغه دوکانو کې به داسې شیان پراته وي چې تر اوسه به الله تعالی په جنت کې ودی ته نه یې ورکړي، نه به هغه سترګو لیدلی وي هغه شیان، نه به دماغ سوچولی وي هغه شیان، نه به غوږو اورېدلی وي. او الله تعالی به هر جنتي ته دا اختیار ورکړي چې دا هر شی خوښ یې هغه در واخلي. نو جنتیان به دې بازار ته راسي چې هر شی خوښ یې هغه به ور واخلي. اوس به هر جنتي بیرته د خپل کور و طرف ته روان سي، لیکن د الله تعالی له طرفه به یو منادي راسي، یو آواز کوونکی راسي، یو اذان کوونکی به راسي، هغه به آواز وکړي چې الله تعالی وایي اوس ما په دربار کې ټول پیش دی. الله اکبر. اوس د الله تعالی دربار په دې ورځ باندې لګیږي، دا د جمعې ورځ ده، او په دې دربار کې الله تعالی کم کسان شریکان کوي. الله تعالی فرمایي چې دې دربار ته هغه کسان را شریکان سي، هغه کسان و دې دربار ته راسي چې کم کسان په دنیا کې د جمعې لمانځه دپاره و مسجد ته حاضرېدل. دغه دربار بیا الله تعالی و هغه کسانو ته برابروي چې کم کسان د جمعې په ورځ و لمانځه ته راځي. د هغه په بدله کې الله تعالی وایي دغه بازار زه جوړوم، دغه دربار د دوی دپاره جوړوم. نو هغه کسان چې هغه په دنیا کې د جمعې لمونځ په پابندي باندې کړی، هغه ټول کسان به و دغه د الله تعالی و حضور ته د الله تعالی په دربار کې پیش چې کله د الله تعالی و دربار ته راسي ټول، الله تعالی به په ملائکو کې پر یو ملک باندې غږ وکړي چې ته د الله تعالی صفات بیانوه. هغه د جنت ملائکه دي، د جنت ملائکو ته الله تعالی ځان ته ښایست ورکړی دی. نو د جنت یوه ملکه به د الله تعالی صفات شروع کړي، د الله تعالی صفات به وایي 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 تر دې حده پورې چې د اهل جنت د جنتیان به د بېهوشۍ په حالاتو کې سي، د هغې به دومره ښایسته اواز وي چې ټول به داسې زنګېږي چې کله د دې ملائکې وار تیر سي او دا د الله تعالی صفات بیان کړي. په دویم واري به الله تعالی و داود علیه السلام ته حکم وکړي. داود علیه السلام ته الله تعالی داسې ښایست ورکړی و، الله تعالی داسې آواز ورکړی و چې کله به د زبور شروع کو له ده سره به غرو هم تسبیحات شروع کو. په دویمه مرتبه کې به داود علیه السلام راسي، هغه به د الله تعالی کلام شروع کړي چې کله د داود علیه السلام وار تیر سي، بیا به الله تعالی و محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ووایي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم به په دې دربار کې پیش دی. دا به څومره ښایسته دربار وي، د محمد رسول الله ملاقات دی، او دا ملاقات صرف موږ تاسو ته په دې باندې راکوي چې موږ تاسو په دنیا کې د جمعې و لمانځه ته حاضر سوي، او په دې دربار کې چې کومې کرسۍ لګېدلې دي، د هرې کرسۍ به ځان ته مقام وي، د هر سړي به ځان ته مقام وي. په دې کرسیو کې به هم فرق وي، په دې مراتبو کې به هم فرق وي، په دې صفو کې به هم فرق وي. د دې صفو د فرق وجه دا ده چې کوم کسان د جمعې په ورځ باندې اول واري و عیدګاه و جمعې لمانځه ته راغلي، هغه کسان به د قیامت په ورځ باندې په اول صف کې ناست وي. د هغو دپاره به ځان ته کرسۍ وي، د دویم صف دپاره به ځان ته کرسۍ وي. نو ګوره پر دې 15-20 منټه باندې الله تعالی پر موږ تاسو باندې د ملائکو اواز اوري، او د داود علیه السلام قرآن کریم باندې را اوري. دا د الله تعالی دربار دی. دریم واری به الله تعالی و محمد رسول الله ته چې کله امر وکړي، نبی کریم صلی الله علیه وسلم به دې سټیج ته حاضر سي. الله تعالی به امر ورته وکړي، دی به سورة الطه او سورة الیاسین ورته وایي ټولو جنتیانو. د ده تر تلاوت وروسته به الله تعالی له جنتیانو څخه پوښتنه وکړي. دا په داسې حالاتو کې چې 1500 کاله به دا جنتیان په داسې کیفیت کې وي لکه بېهوشه، له ډېره خونده سي د محمد رسول الله تلاوت واوري. بیا به الله تعالی
و ملائکو ته حکم وکړي چې زما او د بندگانو په مابینځ کې چې کومه پرده ده هغه پرده ایسته کوي. الله اکبر. صرف په دې نیمه ګانټه باندې به الله تعالی په څلورمه مرتبه کې الله تعالی و موږ تاسو ته خپل دیدار راکړي او چې کله د جنتیانو دیدار د جنتیانو سترګې پر الله تعالی باندې وشنلیږي بلا کیفه دا ټول جنتیان به بېهوشه شي. نو الله تعالی موږ تاسو ته په دې مختصره زندگی باندې په دې مختصر وخت باندې تاسو وګورئ دا 25 منټه دي چې دغه 25 منټه موږ تاسو و مسجد ته زر راسو دا هغه په بدله کې الله تعالی و موږ تاسو ته خپل دیدار راکوي او د محمد رسول الله تلاوت را نصیب کوي. نو الله تعالی دې زموږ ستاسو دا پاته زندگی د آخرت په سوچ او فکر کې تیره کړي. الله تعالی دې زموږ ستاسو په ذهنو کې د آخرت سوچ او فکر واچي. واخر دعوانا